بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو چې دا د کټینګ باره کې ده. به تاسو ستاسو دپاره موږ ویډیو برابرو سوټ به تاسو څنګه کټ کوئ، مکمل سوټ به تاسو څنګه طریقې سره کټ کوئ. نو باید تاسو دا یاد کړئ ویې شي او ستاسو دپاره انشاءالله نن موږ مکمل سوټ کټینګ طریقه برابره کړله، تاسو ته مکمل سوټ کټ کوو د خیره سره. نو انشاءالله موږ ستاسو په خدمت کې حاضر یو. ستاسو دپاره موږ ډېرې ښې ویډیوګانې انشاءالله جوړې کړو، کټینګ باره کې شي، سلې باره کې شي، نور وغیره وغیره ویډیوګانې شي انشاءالله. نننۍ ویډیو چې دا زموږ کټینګ باره کې ده، مکمل سوټ به تاسو څنګه کټ کوئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. د کسټمر ناپ چې دی دا به ول ایکسپلین کړو. لمبائی چې ده 42 لمبائی ده، صحیح شو. بازو چې دی 22 دی، تیرا 17 ده، گیرا 18.5 19.5 ده، چاتی 31.5 ده، گله چې ده 15 ده، شلوار چې دی 39.5 دی، پانچه چې ده 6 ده، پټۍ لمبائی چې ده 11 ده، پټۍ چوڑائی چې ده 7.5 انچ ده، 7.5 انچ ده. سایډ ته 2 جیبونه دي، کفونه دي، شلوار جیب دی او ډبل چمکدار دی. او دامن چې دي چورس دامن دي. راځي ویډیو کټینګ سٹارټ کوم. اول څه ټایم تاسو کټینګ کوئ د سوټ ګولاوالی به تاسو چک کوئ، د سوټ ګولاوالی څومره دی، هغې نه بعد بیا تاسو کټینګ شروع کوئ. د سوټ ګولاوالی 23 دی، د موږ سره کسټمر ګیره چې ده دا 18.5 19.5 ده. دې کې د ګولاوالی ښه مزدار راځي. کپړه به داسې رافولډ کوئ. دې سر ته به تاسو دا کپړه ول سیده کوئ. دا سکویر به د سرې به دې به تاسو کپړې څه ټایم چې تاسو ناپ نیسئ کوم اول سر نه، هغې نه به تاسو سکویر باندې نشان واچوئ، داسې صفایي به برابره کړئ، هغې نه به تاسو ناپلی. بیالیس لمبائی ده، دې سره موږ 2.5 انچ جمع کړو. 43 44 44 به موږ دلته والو، 44 باندې به تاسو نشان دلته ولګوئ. ساڑھے 44 باندې دې سر ته هم تاسو نشان واچوئ، دې سر ته نشان واچوئ، دې سر ته نشان واچوئ، به تاسو سکویر باندې نشان ولګوئ. ستاسو کټینګ په یو لیول سره کټ کیږي. ساڑھے 44 شو، دې خوا هم 44 شو. چورس دامن سره به تاسو 2.5 انچ جمع کوئ، هغه نه بعد بیا تاسو کټ کوئ. دا موږ دی اوس کمیز کټ کړو. دا به داسې کولاو کوئ، صحیح شو. هغې نه بعد بیا دا داسې م کولاو کړو، داسې صحیح شو. نه بعد بیا داسې یو ځای کوئ.
دې سیټه به کپړه به یو شانې برابره کړئ. اول به کپړه برابروي، هغې نه بعد بیا تاسو کټ کوئ. بیا کپړې اول به برابر کړئ داسې. دا کاټن سوټ دی، دا د خواري غواړي. کاټن سوټ چې تاسو له چا راوړلو هغه به تاسو شیلینګ کوئ. کاټن سوټ چې دا انسټرکشن دی، هغې تاسو شیلینګ نه کوئ، هغه بیا لنډېږي. تاسو باید دا سوټ تاسو له کاټن سټیم راشي، تاسو باید هغه کټینګ نه مخکې تاسو شیلینګ کې اوبو کې واچوئ. داسې 2-3 ګنټې اوبو کې واچوئ، ستاسو کاټن شیلینګ به وځي. هغې نه بعد بیا تاسو کاټن سوټ کټ کولی شئ. دا صرف کاټن سوټ کې کپړه کې به تاسو دا اوبو کې به کاټن سوټ اچوئ. داسې سټیم نشان واچولو، هغې نه بعد بیا تاسو د ناپ کوئ چې تاسو سره ګیره کمه را نه شي، ناپ کې مسله را نه شي. هغې نه بعد بیا تاسو کټینګ کوئ. دا دې نه مونږ کني کټله 18.5 کولاواله 19.5 20.5 21 18.5 19.5 20 21 دا 18.5 19 دی. 18.5 چې ده دا به دلته 18.5 راشي، لاندې چې دی ګیرې سره دلته دامونو سره دلته به تاسو سره 19.5 راشي، نو ستاسو سوټ لیولو برابر راشي. دا 1 انچ د بل دی، دا د سلۍ دپاره دی، سره جمع شو 20.5. دا 21 چې دی دا د سلۍ صفۍ دپاره جمع شو. څه ټایم چې تاسو سامنے کټ کوئ څه چا صفۍ کوئ، دا اړیکې چې دا صفۍ دپاره سیوا پرېښی دی. دا کمیس کټ شو. دې نه بعد تاسو دا سامنے ایسري کړئ. هغه ټیم به تاسو ویلی شي تاسو سوټ کم دی. څه ټیم بیا تاسو کټینګ کوئ او تاسو ته پته نه وي کپړه کمه شي، بیا تاسو باندې کسټمر اعتراض کوي. تاسو باید څه ټیم سوټ تاسو لرئ هغې نه مخکې ورته تاسو ووایئ سوټ ناپ کوئ، سوټ کې څه مسله وي کم یا سیوا وي، نو هغه وخت کې مسله حل کېږي. تاسو استري ورکوئ هغو نه به ستاسو صفایي راځي. شلوار لمبای چې دا 39.5 ده، 39.5 سره به تاسو 2.5 انچ جمع کوئ. 40.5 41 42 42 انچ باندې به تاسو د نشان ولګوئ. بیالیس انچ باندې بل د نشان موږ واچو. شلوار چې دا به تاسو ډبل کوئ 40 80 او بیا دا 84 کپړه به تاسو شلوار کې دې ناپ کې 84 کپړه د شلوار رااله 84 انچ 42 84
دا موږ 84 انچ کپړه شلوار کې کټله. دا هم داسې ډبل کټ نه صحیح شو. دا به اوس داسې کوله وکړو. هغې نه خوا تاسو باید کټ کوئ بلا نه څه ټایم چې موږ 84 لمبایي یو ځای کړله 42 84 دې خو همدا کپړه تېر ویسته دغه شان به دا کپړه کټ کوئ بلا نه هغې نه مخکې به تاسو دا ناپ کوئ. تاسو بازو څومره وي 22 دی چې د 22 د کپړه وه یا 22.5 23 ستا بازو پکې خمچدار راځي. چېرته کمه وه بیا به تاسو نه هغه کټینګ بیا به بل لیول سره هغه انشاءالله روانه ویډیو کې به تاسو ته هغه بیا ایکسپلین کړو خیره سره. هغه کې بیا نه اوس شلوار کولاوالی مونږ باسو. دې کس له مونږ شلوار کولاوالی څومره راولو 37 سره به 2 انچ جمع کو 38 39 زموږ جمع کو دا څنګه جمع شو 38 39 یو انچ دا سلی دپاره لاړی سلی سره ګیر شو یو انچ دا به صفحې سره لاړ شي 39. تاسو به کسټمر له شلوار کولاوالی دا څومره راولئ 18.5 19 کولاوالی چې هغې له به تاسو 37 راولئ 36 هم کار کوي 37 هم کار کوي د دواړو کې چې کوم تاسو راولئ کار کوي خمچدار. سلام. او 20 کولاوالی چې راشي هغې لپاره 38 کار کوي 39 کار کوي دا ونه راوستی شئ. دغه شان 21 22 دپاره والا 39 40 پورې کوي 39 پورې کار کوي 25 26 دپاره به څونه راولئ هغې نه به تاسو 45 راولئ 28 29 دپاره به څومره راولئ 46 47 به راولئ دغه شان نو په دې لیول سره تاسو شلوار کولاوالی راوستی شي. دا کپړه چې کومه پاتې شوه دې کې تاسو خرچه پرس کولی شئ. جیبونه شو کفونه شو بټن ټیک شو پټۍ شوه په دې کې تاسو خرچې کپړه شو ستاسو. شلوار کولاوالی خو مونږ کټ کړو اوس به دا داسې کولاو کوي. دا 2 کپړې به راوالئ دا به یو شان یو لیول سره برابر کړئ. سکویر سره به نشان واچوئ. نشانونه موږ دې سایډ ته هم واچوو دې سایډ ته هم نشان واچوو. دې نه بعد به اوس دا موږ ناپ کړو نشانونه څنډې تاسو واچوله هغې نه بعد به بیا تاسو ناپ ولګوئ داسې. ساړه 39 شلوار لمبۍ ده نشان واچوئ دلته. پانچه چې پانچه ده دې سره به تاسو 101 انچ جمع کوئ. دا 7.25 انچ باندې نشان واچوئ دلته. دې خښتک به څومره راولئ 39.5 انچ چې دی د شلوار لمبۍ ده دې سره به تاسو 1 انچ جمع کوئ 40 چې په 2 ډیوایډ کړئ 140 انچ دا 120 انچ د دې ډیوایډ راغی 2 باندې تقسیم 120 انچ باندې به تاسو ته نشان د خښتک ولګوئ. څوک ورته خښتک وایي څوک ورته هر سړی په خپله ژبه کې څه وایي که نه.
120 انچ باندې د موږ نشان واچو چاک سره به تاسو ته نشان ولګوئ ګلایش په ولا برابر کړئ د شلوار ګلایش شو دی کس نه بڑا مړول 2 انچ بڑا مړول 2 انچ باندې به تاسو نشان ولګوئ اوس به دا کټ کو کوم نشانونه چې تاسو سکور باندې اچولي په دې نشان باندې تاسو کینچي لیول سره راولئ د کپڑا کې موږ تیرا کټ کو چې کوم نشان موږ 39 انچ باندې لګول په هغه نشان به تاسو ټکو لګوئ باډي باندې موږ د 2 انچ نشان لګو دی به تاسو ټک نیم انچ کې ورکړئ دا د شلوار څه ټیم چې تاسو صفایي کوئ ستاسو ګله په خپل لیول سره کالر سره برابر راځي ته به 14 انچ باندې نشان ولګوئ سکویر کې به وګورئ 14 انچ نشان چې کوم دی چې ټي ایچ ایس له به راشي او دې ځای کې به تاسو بین یا کالر نشان تاسو وګورئ 14 یو سوتر کم 2.5 انچ باندې به تاسو دلته نشان واچوئ یو سوتر کم 2.5 انچ باندې به تاسو دلته نږدې بل سیټ ته نشان ولګوئ کالر کې څه ټیم تاسو نشان لګوئ کالر او د بین ګله کې فرق شته دی کې بس کالر کې مثال بین کې چې دی 2.5 انچ نشان دلته واچول ته به نیم انچ راکم شي ته به 2 انچ باندې نشان ولګي کالر کې دا سیسټم نشته کالر کې 2.5 انچ نشان دلته واچول 2.5 انچ نشان به دې سیټ ته ولګي نو دا دی دواړه په یو لیول سره ډول برابري دلته به څه ټیم تاسو دلته به 3 انچ باندې نشان ولګوئ د دې ګلې ځای نه لاندې به تاسو څومره نشان 3 انچ باندې به تاسو نشان لګوئ 42 نمبر 44 43 در کلاوالي سره ریلیشن ساتي مثال 25 کلاوالي 26 27 28 در به تاسو پابندي 103 انچ دا تاسو راوستلی شي 18 شي 21 شي 40 شي 22 شي 23 شي هغې به تاسو 3 انچ راولئ تیره چې دا 17 انچ ده دې سره موږ یو انچ جمع کړو دا به 18 شي 18 چې په 2 ډیوایډ کړي 9 راځي 9 انچ باندې به تاسو نشان ولګوئ دا ډاون به څونه راولئ 15 انچ کالر دلته به وګورئ 8 ټي ایچ ایس له به راشي دلته به تاسو د ډاون نشان تاسو ته پته لګي 15 انچ باندې به تاسو ټیپ کړئ 4.5 انچ د دې ډاون شو 4.5 انچ باندې به تاسو نشان واچوئ
کالر کې به دا سیده ګله تاسو کټ کوئ او بین چې څه ټایم ستاسو وي بین کې به تاسو ګولۍ سره دی نیم انچ اندازه بل ته پرېږدئ داسې په ګولۍ سره تاسو لاړ شئ دا د بین دپاره شو دا چې دی کالر دپاره موږ سره اوس کالر دی کالر دپاره سیده ځي دا د تیرې کټنګ شو یو سو درکم 2.5 انچ دې سایډ ګله کې هم کټ کو یو سو درکم 2.5 انچ په دې سایډ ته والی یو سو درکم 2.5 انچ په دې سایډ ته والی دلته به 4.5 انچ والی دلته به 3 انچ مکمل والی او 17 انچ تیره ده دې سره به یو انچ تاسو جمع کړئ 18 شو 18 من ډیوایډ کړئ 9 راځي 9 انچ تاسو والی دا ځای به تاسو کوم سیسټم سره برابروئ دا به تاسو RTHS له به راشي سکویر کې دا د هغې سره تاسو لیول باندې دلته مثال 15 کالر دی موږ سره 15 به تاسو دلته نشان ولاږوئ 15 به وګورئ 15 باندې جي ټیپ کړئ نو به نشان والي به تاسو تیره کې نشان ولاږوئ 4.5 انچ دا ډاون نشان شو دا شان دی ګلې والا ګله به تاسو کوم ځای کې نشان معلوموئ چې THS له به راشي دلته تاسو ګلې نشان معلومیږي مثال د موږ سره 15 ګله ده هغې نه به تاسو 15 باندې نشان ولګوئ 2.5 انچ راغی 14 شو دغه شان یو ستر کم 2.5 انچ شو 18 شو 18 کې 3 انچ راځي 19 شو 19 کې 3 انچ راځي دا د ګلې نشان شو اوس راځو سامنے کټ کوو دوی کس چې چورس دامن دلته به چورس دامن باندې نشان ولګوو نیم انچ کې ساڑھے 18 ساڑھے 19 ساڑھے 20 انچ باندې بل ته موږ نشان واچو السلام ورحمة الله وبركاته 20 انچ باندې بل ته هم نشان ولګولو 20 چې په دوه ډیوایډ کې په باندې 110 انچ راځي 110 انچ باندې نشانونه ولګوئ 110 دا شو 110 دې سره شو دا به سکور سره میلاو کړئ 42 انچ لمبایي ده دې سره موږ څونه جمع کړو 42 انچ لمبایي ده دې سره موږ څومره جمع کړو دې سره به 2 انچ سیوا کړو 43 44 دې لیول سره به تاسو سکویر باندې نشان واچوئ برابر شي د 15 انچ کالر دی 15 انچ نه به تاسو څه ټایم ګله چڼکوئ 15 انچ تاسو نشان څه ټایم ولګوئ تاسو 15 انچ نشان ولګوئ هغې تاسو بیا ګله غټېږي وعلیکم السلام
15 इंच निशान کې ستاسو ګله به غټه راځي. دا به داسې کار وکړو 1 انچ به راکم شو. 14 انچ باندې به تاسو ته نشان لګوئ. هغه څنګه 14 انچ نشان موږ څه ټایم ولګولو دلته سامنے کې ته څه ټایم بې ګله یا کالر خېجوئ بین خېجوئ ستاسو ټایم صفایي کوئ ستاسو ګله به غټه نه راځي په خپل لیول سره برابر راځي. بل څه ټایم تاسو بین جوړوئ بین به تاسو 16 انچ بین جوړوئ ځکه چې 2 انچه مسله هغه کې راځي نو 2 انچ تاسو ټایم ګله چاڼ کوئ نو ستاسو دلته ګله ښه مزدار راشي. نو تاسو به څه ټایم نشان لګوئ که به تاسو کاپي نشان نه مثال کابل کې 15 دی هغې نه به تاسو 1 انچ راکم شي 14 باندې به تاسو دلته نشان ولګوئ. څه ټایم چې بیا بین جوړوئ که به تاسو کاپي نشان نه به 1 انچ سیوا بین جوړوئ مثال 15 دی کاپي کې هغې نه به تاسو بیا 16 انچ بین جوړوئ. کالر شي یا بین شو دې لیول سره تاسو بین کالر جوړولی شئ ګله کټ کولی شئ. د به اوس راشو موږ یو سوتر کم 2.5 انچ باندې موږ نشان ولګو 14 انچ نشان به وګورو هغې باندې به نشان واخلو یو سوتر کم 2.5 انچ نشان راځي ته به یو سوتر کم 2.5 انچ نشان ولګو. دلته مې یو سوتر کم 2.5 انچ نشان ولګو دې سره ته هم یو سوتر کم 2.5 انچ نشان ولګو. کالر او بین منځ کې ډېر فرق شته دی. بین کې به تاسو دلته یو سوتر کم 2.5 انچ نشان ولګولو هغې کې به یو سوتر کم نیم انچ به بیا راکم شي دې سایډ باندې یو سوتر کم 2 انچ باندې به تاسو دلته نشان بیا ولګوئ دې سایډ ته بین کې او په کالر کې دواړه یو لیول شي یو سوتر کم 2.5 انچ دلته راځي یو سوتر کم 2.5 انچ دې سایډ ته راځي. تیره چې دا 17 انچ ده دې نه به تاسو 1 انچ راکم شي 16 8.5 17 راځي 2 انچ کم شي 16 تقسیم کې 8 راځي 8 باندې به تاسو نشان واچوئ. دا چې یو سوتر کم 2.5 انچ دی د وډو هم تاسو یو سوتر کم 2.5 انچ راولئ. بین کې چې دی داسې ګلیش به ورکوئ داسې او کالر کې چې سیده به داسې ځئ. دا د کالر نشان دی کالر کې به تاسو سیده ځئ او بین چې سیسټم دغه کوئ داسې ګلیش سره به ښه مزدار کټ کوئ. اوس د کالر ګله کټ کوو. سټیشن کالر ګله کټ کوئ لږ معمولي داسې دننه به لاړ شي بیا به داسې تاو شي سیده به بیا کټ کوئ. نیم انچ نشان به تاسو بیک تنې نه دې ځای نه به نیم انچ نشان تاسو ولګوئ بیک ته نه به نیم انچ کمه شي. सत्रह इंच तीरा सर भाई इंच सिवा के 18 की डूडी वाई किन्ना हो रहा है 9 इंच मैंने बता सकते निशान हुआ चो दीजिए ना बता सो चीज तक का तलाश है यूट्यूब पावर के इस्तेमाल से सेंटर मालूम है दल्ता जितना कम निशान लगा बदलता मेरा कोई टेंशन ना है दबनी में चला कम से
دا موږ 20.5 انچ نیولې وه دا نیم انچ به سړی کې لاړ شي 110 انچ وه 110 یو انچ لاړ شي دا 2 انچ لاړی دا 19.5 پاتې شو دا چې نیم انچ سړی کې ګیر شي دلته دا به 18.5 پاتې شي 18.5 به دې ځای کې راشي دې به دا کنده څنګه راولي کنده به سړی 31 ده نیم انچ څه مسله نه کې 31 باندې به فارموله برابر وکړو 31 یا 15.5 بچی جمع کړئ 16.5 17.5 18.5 19 20 21 21 چې په 3 ډیوایډ کې دا 7 انچ راځي 7 انچ به نشان ولګوه السلام ورحمة الله وبركاته دلته چې کوم نشان لګول دا درې واړه یو نشان دی اټ دلته راغی اټ نشان بلته ولګوه اټ نشان دلته ولګوه درې واړه به یو نشان لګوه دا بس کور سره ملاو کړئ که چا چینل نه وي سبسکرایب کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ ټلې نشان سره دباو کړئ چې ټیم ویډیو اپلوډ کړو تاسو ته ویډیو په اسانه سره ملاوي دا به اوس ناپ کړئ 7 انچ برابر دی دا چې ټیم تاسو نشان نه وای هغې نه بعد به تاسو چاکمیټۍ سره نشان ولګوئ موډي نشان به چاکمیټۍ سره واچي هغې نه بعد بیا تاسو انچي ټیپ سره برابروئ څه ټیم چې برابر و بیا به تاسو کینچۍ سره کټ کړئ دا اوس برابر دی فکس 7 انچ راغی 9 انچ نشان دې سیټ ته موږ لګولی دی 9 انچ نشان به دې سیټ ته مو لګوئ 3 نشان سره به یو انچ جمع کړئ 17.5 تیرا ده دې سره به یو انچ جمع کړئ 18 چې په 2 ډیوایډ کړي 9 راځي 9 انچ باندې موږ نشان واچوو دا به سکویر سره ملاو کړئ څو ټیم تاسو دلته ځای کټ کوئ موړه اچوئ تاسو موړه دې سیټ نه موړه به دې ځای نه تاسو سټارټ لیدل نه داسې بوځئ دې ځای تاسو موړه وایي دا ځای خو بیا کټ کېږي تاسو به دلته موړه داسې برابر وایي اوس جیبونو دپاره نشان لګو جیبونو نشان به څنګه لګوئ دا ایل جي ټیپ دی دا چې به دې بل سیټ تاو کوئ دې کې به تاسو وګورئ 42 لمبایي چې کوم ځای کې ده ناپ چې دی زموږ سره کسټمر لمبایي چې ده 42 ده تاسو 42 باندې بلته د جیب نشان لګولی شئ 42 ده د 42 باندې نشان واچوه دا د جیب د نشان شو بغل د دې 42 نه به تاسو چیز تر بره راشئ دا ځکه بره راغلي د څه ټایم تاسو ټوکه ورکړئ چې ټوکه به دې ځای باندې ټوکه لګو ټوکه خو دې ځای لاندې ټوکه به ستاسو په دې خپل ځای باندې برابر راشي که چېرته دې ځای تاسو لاندې ټوکه ولګوئ بیا ستاسو جیب سیټ کې بیا مسله راځي هغې نه خبره ده چې دې ځای بره نشان چیز تر ولګي د دې ځای نه بیا تاسو ټوکه ولګوئ ستاسو ټوکه په خپل لیول سره برابر راشي بیالي به بېرته په 4 ډیوایډ کړئ دا به تاسو دلته وګورئ بیالي 4 ډیوایډ کړئ 10 انچ باندې به تاسو دلته نشان ولګوئ
18 به وګورئ 18 چې داسې تاو کې دا 7 انچ راځي نو تاسو به په 7 انچ باندې نشان لګولی شئ په دې سایډ نشانې د ځینې په تاسو په 18 انچ باندې نشان ولګوئ دلته موږ نشان لګولی دی داسې ځینې نیم انچ راکم شوي د دې کسټمر نه به کولاوی 18 یو جمع کې 19.5 راځي پوڼې 10 انچ چې دا 19.5 راغی دا چې نیم انچ سلی کېږي دا به فکس 18 راشي په باندې نه به دا به 18 راشي نو دلته موږ نیم انچ داسې راکم شو تاسو ته ما ویلو که دې ځای کې موږ 18 راولو دا به 18 راشي نیم انچ راکم شي پوڼې 10 انچ دا 19.5 شو دا स्क्वायर बता सो और भी स्क्वायर बता सो गुलेश बराबर का दी निशान सर बेवजे शे दी निशान सर बता सो मिलाओ का चकोटे में निशान वाच तो बता सी निशान लगा वो तो मंगो करा दशी दा कम दा निशान शो दे हम उसको तो टुको लगाओ दे सेट ताश निशान लगाओ दा निशान बता टुक ने दे सेट बता निशान लग कम दे ताश कम चूज तो रहा सो दे माने बता सो निशान वाचाओ टुको लगाओ ताश तो मावेलू 10 इंच راشي دا به 19.5 راشي 19.5 نیم انچ سلی کېږي شي دا به 9.5 انچ او 9 انچ دا 18 شو دلته به 18 راشي دي ځای کې دی شو دلته فکس او دلته چې لاندې راځي دي ځای کې دا به تاسو سره 19.5 راشي 19.5 مې 10 انچ دا ورسره دا نیم انچ سلی کېږي شي پوڼې 10 انچ پورې د به تاسو سره 19.5 دلته لاندې پاتې شي نو بر دلته به ګیره کې دلته به 18 انچ راشي لاندې به دامن کې 19.5 انچ راشي په دې فارمولې سره تاسو کټینګ کولی شئ اول څه ټایم تاسو کټینګ کوئ ټول نه مخکې تاسو لمبۍ سیسټم برابر وي لمبۍ چې د 42 ته 42 سره به تاسو چورس دامن وي 2 انچ به جمع کوئ دا به 43 44 44 باندې به تاسو د نشان واچوئ صحیح شو نیم انچ به دلته صفحې کې لاړ شي نو 2 انچ فرق پاتې شو نو 44 انچ باندې به تاسو نشان ولګوئ هغې نه بعد د ګلې نشان شو په کالر کې چې دی یو ستر کم 2.5 انچ به داسې ولګوئ یو ستر کم 2.5 انچ به داسې ولګوئ په بین کې چې دی یو ستر کم 2.5 انچ داسې دی نیم انچ به راکم شي یو ستر کم 2 انچ به تاسو داسې ولګوئ بین کې او کنده به څومره راوړئ چاتی چې ده 31 چاتی ده دا به 2 ډیوایډ کې 15.5 به چې جمع کړئ دلته کم راووتو مثال چې جمع شي کیسه کې چې 3 ډیوایډ کې 17 راغی 7 مې به دلته موړه راولئ تیره چې ده تیره کې فرنټ تانه کې به تاسو سره 17 تیره ده 17 به 1 انچ کم شي تاسو به 16 چې په 2 ډیوایډ کې 16 پاتې شو 16 چې په 2 ډیوایډ کې 18 8 باندې بلته نشان ور دي ځنه دلته به تاسو نشان واچوئ دا د فرنټ تانه سامنے چې دا د دې ورسره تاسو کټ کوئ بیک سامنے چې شو هغه سره به تاسو 17 انچ تیره یو به سره جمع کې 18 به 2 ډیوایډ کې 9 راځي 9 انچ باندې بلته نشان ولګولای 9 نشان دا شو فرنٹ نشان چې 8 شو دا یو کم راکم شوی بغل چې 42 لمبایي ده 42 به تاسو دلته وګورئ 42 باندې د نشان واچوئ دا د بغل د جیبونو سیټ فارموله ده په دې فارمولې سره تاسو جیبونو نشان لګولی شئ بیا دلته چې راشي 42 4 به ډیوایډ کې 100
10 انچ باندې ته نشان ورکوو لکه 7 انچ تاسو راولئ 18 کې ته برابر راځي 18 چې وګورئ 7 انچ راځي 18 برابر 18 انچ باندې ته نشان ولګوو دا دې نه بعد اوس بازو کټ کوو ول به کنده نه کنده څومره ده 8.5 انچ دلته شوه دلته په بازو کې موږ 9 انچ راولو بازو چې دی بعد بازو کټ کوو دا کپڑا صحیح شو دا به داسې ډبل کوي اواره به ونه وکړئ سامنے به راوالې دي کې به وګورئ دا کنده څومره ده साढ़े आठ इंच कंधा लगे जाए पूरे अल्लाह बाजू के हम 9 इंच रावलो شکر باندې باندې نشان واچوي دا به سناپ کوي 9 इंच फिक्स बराबर है 9 इंच कंधा दरबू जी सुमरा 9 इंच बराबर है सामने के 8.5 इंच दबा बाजू की तासो 9 इंच रावाले 8.5 17 ही दूसरा भी जमा के न 18 बद 9 18 18 د په دې دغه موږ د سره موږ جمع کی سیوا کیږي دغه سامنے سره به 13 جمع کیږي ځکه دا به سیوا راکړي دا به کم شي دا به 18 10 17 دام راشي 13 جمع شي هغه به سیوا کیږي نو نیمه موږ یو د موږ سیوا کیږي په دې خاطر چې سامنے سره بیا 13 یو ځکه نمین بسلی د پاره وباسو دلته 22 بازو ده 22 بازونه به یو نیم انچ راکم شو 21 نیم انچ بل 20.5 پاتې کی دا نیم انچ موږ دې لپاره سیوا سټیم چې تاسو چکپټې ولګوئ بازو کپونه خیرا یو وخت کې چکپټې صفای کی الله نیم انچ به صفای کی راځي 2 انچ پاتې شو 2 انچ به دنده شي نیم انچ به سلی کې ګیر شي دا نو ناب خپل ساز برابر 22 بازو بس تاسو برابر شي کب چې دا به 2.5 انچ بس نیم انچ سلی کې ګیر نیم سلی صفای کې راځي تاسو بازو په خپل لیول سره برابر راشي دا موږ 20.5 انچ باندې نشان ولګو कब द पारा मुसम निशान लगाओ 8.5 कप 8.5 इंच कप थे दूसरा भी इंच जमा गई 9.5 रही 9.5 में 2 डिवाइड करी 5.5 इंच तो निशान लगाओ نیم انچ به دې ځای نه ښکته راشي
دا به تاسو ښکته راځي که ستاسو کف بازو لیول برابري دوباره پونے پنجې ته نشان ولګوئ داسې به نشان واچوئ دا نشان او دا نشان به سره میلاو کړئ ستوري سره ته به ټوک ورکړئ سنټر معلوم شي داسې شیپ غونته کې به ورکړئ دا شیپ موږ دې لپاره ورکوو بیا دې ځای کې ستاسو بازو دلته جول وي دا جول به دې سره ختم شي دا شیپ موږ دلته واچوو د دې لپاره موږ ولګوو څه ټایم تاسو بازو را جوړه تیاره کړئ ته بیا دې کې جول وي دا جول سره ستاسو د کپړې ځای کې کټ شي ته بیا ستاسو جول دې ځای کې نه راځي سره جول صفایي راځي دې کې باید تاسو څه ټایم بازو کټ کوئ داسې چې ستر یا 1.1 انچ تاسو د شیپ ورکړئ دی له ستاسو دا جول به بیا دلته نه راځي ښایسته وار بازو به داسې راشي مزدار دې به فټ هم نه وي ښه دې ځای کې به تاسو برابر وي دلته هم برابر لیول به ښه مزدار راشي د بازو دې کې باید تاسو ته شیپ ورکړئ چې ستر ورکړئ نیم شیپ ورکړئ پوه شو تاسو بیا کس ته ګورئ څومره کس واړی هغونه په لیول سره به تاسو شیپ ورکولی شئ نو راځو اوس دا کټ کړو دا څلور کپړې دي د څلورو کپړو به دوه کپړې راوالې دې کې به تاسو شیپ ورکړئ دا شیپ به فرنٹ سایډ باندې راشي فرنٹ سایډ نه دا ستاسو فرنٹ به ښه مزدار صفایي سره راشي او دا کوم چې دا پاتې شي دا به ستاسو بیک سایډ ته راشي دا سیسټم کټ کوئ ته به نیم انچ تاسو کټ راشي دا و نیم انچ کپړه ته هم کټ لري تاسو بس سیسټم دې ځای نه پاو کې ولاړ شي داسې چې منځ ته راوځي دې ځای کې به تاسو نیم انچ کې دننه ښکته لاړ شي دا دې لپاره ښکته لاړ سیسټم د تاسو بازو رابند کې دې کې یو سیټ غټ راځي کپړه سیوای سیوا کپړه دې نیم انچ سره لاړه ختمه شوه نو تاسو سیسټم بازو کټ کوئ دې سره تاسو دا نیم انچ کپړه کینټې سره کټ کړئ لکه چې ته پاتې شي دې کې بس تاسو څه ټایم بازو را بندوئ بازو کې بل ته کپړه سیوای او کپړه وایي ګونجو ګونجو راځي تاسو بازو کې مسله راځي دا کپړه بس باید تاسو بازو کټینګ سره نیم انچ کته لاړ شي زیاتې کټ کړئ تاسو بازو به یو لیول سره برابر راشي اوس تاسو بازو به داسې واړوئ داسې میرا باید دې سر ته چپټي نشان ولګوئ چکپټي نشان به څنګه لګوئ دا څلور کپړې دي دو کپړې به ترې راوالئ لکه څنګه چې فرنټ شیپ کې راواغسئ دو کپړې مې دوه پرېږدئ داسې دا دوه پرېوځئ دوه ترې راواغسئ دا به داسې راواړوئ د دوه کپړې مې ترې راواغ دا به داسې راواړ نیم انچ د دې ځای نه به تاسو دا کپړې نیم انچ داسې راواړوئ د دې ځای نه دا کپړه وینئ دا دې ځای نه به تاسو دا داسې نیم انچ راواړوئ صحیح سره په نشان واچوئ دا کپړه مزداره کړي تاسو بیا کټینګ څنګه طریقې سره کټ کولی شئ دا نیمې نشان به دې لپاره ولګوئ تاسو تاسو ته موږ سیټینګ ویله د پټۍ چې ولګوئ بیا چې کف خجا وکړي موږ صفایي کوو بازو له دا ځای به صفایي کې لاړ شي صفایي دپاره دا ځای موږ پرېوځو دې نه بعد به تاسو دلته 100 انچ باندې به تاسو چکپټي نشان واچوئ دې کې بیا تاسو نیم انچ سلی کې ګیر شي کپ کې دننه ګیر شي دا به باقي پاتې شي
پوڼې چینج بس تاسو پاتې شي دا داسې لیوله مزدار پاتې شي برابر به راشي فلیورز دا به داسې سیده کټ کړئ څه ټیم دلته ټوک ورکوي داسې غټ ټوک باندې کې معمولي غوندې ټوک به ورکوئ څه ټیم دا بټنټۍ کې تاسو بیا راړوئ د دې کې ستاسو سره مسله نه وي مزدار یو لیول سره راشي چپټۍ خېجوئ چپټۍ دې په اسانتیا سره بیا راځي کراس نشان به دې سیټ ته ورکوئ دا دواړه کپړې به دا په ګلاوئ داسې نه دا به داسې یو سیټ د دې سیټ داسې به دا بیا راواړوئ دا نشان دی ولې دې بل سیټ ته هم بیا داسې نشان ولګوئ کراس نشان موږ دې سیټ ته هم ولګوو دې سیټ ته هم کراس نشان اړوو دې منځ کې به تاسو نه کپړې اړوئ راړوئ نه دې سیټ ته دې سیټ ته به کپړې به داسې یو ځای نشان دې سیټ دې سیټ نشان که چېرته دې سیټ ته نشان تاسو دې سیټ ته نشان دا بازوګان چې د یو سیټ بازوګان شو دواړه دا اوس چې کوم نشان لګي دا د یو سیټ بازو بل د بل سیټ بازو شو ستاسو بازوګان به دا سیټ خپل برابر راشي دا کټینګ طریقه وه تاسو ته موږ مکمل سوټ کټ کو نو چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ چا ته څه مسله وي موږ ته کمنټ کولی شئ انشاءالله ستاسو مسله به موږ حل کوو د خیره سره نو ټلي نشان نه چا نه وي دا به ټلي نشان سره دبا وکړئ د نورو ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسو انشاءالله ستاسو خدمت کې حاضر ستاسو ویډیوګانو ته ضرورت کټینګ وي سلای واسکټ کټینګ وي نو دغه شان وغیره ویډیوګانې انشاءالله ستاسو لپاره موږ ویډیوګانې برابرو السلام علیکم ورحمت الله